مالک الناس الہ الناس دا یو بل صورت دی مخکې صورت کې دا له سورې فلق نه پس نازل شوی په 21 مرتبه کې په دواړو کې بیان د تعوذ دی څوک وایي دا لګي ده دیني روحاني مضراتو سره هغه د جسماني سره لګي ابو سعود تفسیر په دې رد کړی دی مخکې کې هم دواړه شرونه دي الله دې د شر د مخلوق نه بچ کی هغه جسمانی څه ضرري او هغه روحاني ضرري الله دې د کافرو د شرونو نه بچ کی او دې کې یو بل صورت پاتې شروع تو هم چې کم دی او نو والي باغ چې کم دی د اسلام باغ دی تو هم دی وینه وای تبه ما باغ کړلې دی او تا په کې هغه دانی کړلې چې سپګو والی هغه به تعالی دانی نه کوي د شیطان مثال د وینه دی دا ستا تخم خرابوي د اسلام تخم دی خرابوي په الله سره پناه نیسي د شر د شیطان نه دا د اسلام هغه تخم ختمي بالکل هغه بوټي موټي خلاصه کې وینه وینو هغه بیا بالکل تیغي کوي نه ولوای پیغمبر اسلام اعوذ پناه نیسم برب الناس په مالک د خلقو دا صفت ذکر کو الله زمونږ مالک ته مالک د خپل مملوک حفاظت کوي چا یو پټي یو انچ په څوک دیوال ورخه کې په وجنی به کنه دا کوي دا زما ملکیت ته دا زما پټي دی الله زمونږ مالک ته مونږه ملکیت یو الله به زمونږ حفاظت کوي ان شاء الله برب الناس الله زمونږ مالک ته ملک الناس د بادشاہ د خلقو دی بادشاہ د خپل رعیت حفاظت کوي بادشاہ الله به زمونږ حفاظت کوي الہ الناس د خلقو معبود دی پناه نیسو په الله سره د شر د شیطان نه درې صفات د الله ذکر الله درې صفات د شیطان ذکر کوي د شر د هغه شیطان نه که دونه وسوسه شي چې عین وسوسه ده او الخناس دویم صفت یې داره چې ریږي ته مو دویم صفت یې خناس ته خناس دا معنی چې په شازي په خپل خبره ټینګيږي نه نو خناس دا معنی الله ذکر سره کوي مبالغه صيغه ده ډیر واپس کیدونکې دی او دریم صفت یې داره الذي يوسوس هغه شیطان چې وسوسه اچي په صدور الناس د خلکو په زړونو کې دا دریم صفت او دا یوسوسو څو قسمه دي مدل جنتی یو چې کوم دی د فیریانو نه دی او الناس او یو د انسانانو نه دی دا دوه قسمه شیطانان شروع مخکې صورت کې الله څلور شر ذکر کړ او صفت یو ذکر کړ قل اعوذ برب الفلق او فلق ذکر کړ چې دا لیکفالی سبا راوخی چې تیرا ختم شي دا سه وستا دا تکلیفونه دا ختميږي او دلته الله درې شر دا یو شر ذکر کړ او درې صفات ذکر کړ دې کې دې ته اشاره ده چې دا د دین شر دی دا ډېر غټ دی موږ ته د دنیا شر غټ ښکاری او دا د دین شر ډېر غټ دی الله درې صفات ذکر کړ زما په درې صفاتو سپنا ونیسه دا یو شر نه دا یو شر ډېر ناکار دی دنیا شر کار څومره لوی وړو کې دی او دین شر کې وړو کې خدا غټ دی دا کوشش وکاو چې موږ ته دینی نقصان و درسي مونږ رانه قضا نشي روزه رانه خراب نشي دا لوی شر دی یا شاه عبد العزيز سی لیکلی قل اعوذ برب الناس الله درې صفات ذکر کړو په انسان درې حالت راځي اول معصومی دې سره صفت مناسب دی د معصوم تربیت باندې دی الله یې کده معصوم عمر عقل درپکی فما صفنا ونیسا تربیت تم زکوما دویم چې انسان نوجوان شي عقل یې لږ کامل شي نو دی و یاره زما د امور پلار خو خپل کمزوري دي معصوم ټوله توجه مور پلار ته یا تربیت کوي چې به له غټ شي نوجوان شي نو بیا و یاره زما امور پلار خو بل پسې روان دي څوک چاته زنده‌باد وي څوک ذاته زنده‌باد وي نو کار په دې لیډرانو کې دی نو وي بادشاہ زنده‌باد بیا دا چته وي الله وایي کده نوجوانانو عمر عقل درپکی ملک الناس بادشاہ زېما دی بس بادشاہي بادشاہ زېما نوجوانۍ کې یا رب وایا او به چې بوډا شي عقل یې کامل شي نو چې عقل یې کامل شي نو بیا سیاست فری دی یا سیاست فری دی جماعت تراشه عبادت شروع کی الہ الناس الله یې کده بوډاګانو عمر عقل درپکی هم په ما سپنا نيسا او یادا سی وای دا شیطانان کې سړې دوکه کوي نو کله په تربیت دوکه کوي وځه الله پیسې درکوم کتره توحید رسالت قانون باندې عمل کې نو تعالی بسوک صدر کوي پابندیانه بدر باندې ولګي نو به بسکه الله وي زما رب صفات ورته وړاندې کا چې زما رب شته خالق د زمکه او د اسمان شته دی خالق د غنم او د وربشو شته دی غنم پیدا کړی دي زما د ګډه لار سوالم شي زما رب صفات ورته وړاندې کله کله هغه چې کوم د انسان دوکه کوي په دیو سره چې زما بادشاہي ده زما طاقت دې ز سپر فورم که زما نه مانی نو حمله در باندې کوم
زه بادشاه یم. شیطان دا سړي ته وایي. نو ورته ووایه که ته بادشاه یې ستا به بادشاهي صحیح ملک الناس الله د خلکو بادشاه دی ابه مې د نه خلاصوي. او کله کله انسان ته شهوات وړاندې کړي شهواتو سے دغه کوي ناجایز شهوات میرا آگے سے میری مرضی والا ورته وایه الہ الناس زه د الله غلام یم الله به معبود دی زه په ناجایز او شهواتو پسې نه ځم. د الله دا صفت ورته وړاندې کړه د شیطان نه په دې باندې بچ کېږي. ولوای پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس. دغه یو بل اعتراض تفسیرونو لیکلی دی چې الله خو رب د میخو د سنډاګانو هم دی د غویانو هم دی او د اوښانو هم دی د انسان تخصیص ولې وشو؟ یو خدا جواب کړی تفسیرونو چې د انسان تخصیص ځکه وشو د شرافت د وجې. خو ښه جواب دار چې دا وسوسې چې شیطان اچوي نو دا چې کوم د غواګانو او میخو ته نه اچوي دا د انسانانو ته اچوي. نو ځکه د انسان ذکر راغی. یو ځل چې اسم ظاهر ذکر شي نو باره ته خلک ضمیر راځي کوي. الله اسم ضمیر ولې ذکر کړي د هر ناس نه جدا مراد دی. ضمیر کې ته راځي چې خو یو انسان به مراد اول ناس نه ماشومان مراد دي رب ور باندې قرینه ده. دویم ناس نه نوجوانان مراد دي ملک ور باندې قرینه ده. دریم ناس نه بوډاګان مراد دي الہ ور باندې قرینه ده. دریم ناس نه نیکان مراد دي الذي وسوسه ور باندې قرینه ده. شیطان نیکانو ته وسوسه اچي. د څلورم ناس نه د څلورم ناس نه مراد دغه دي بدن دي شیطانان ته مراد دي. شیطانان خلکو زړونو کې چې وسوسه اچي دا دوه قسمه شیطانان دي. من الجنه یو فیریان دي یو الناس او یو انسانان دي. دوه قسمه شیطانان دي. الله دې د دې نه بچ کی. خراشه هدي کې الله قرآن شریف ختم کو علاج یو خو دغه قرآن شریف کې الله اول کې ذکر کو اهدنا الصراط المستقیم دا سوال کوي الله زموږ صراط مستقیم نصیب کا. الله وې صراط مستقیم الا نصیب کو. هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا قرآن مې له تراولېږه دا درته سمه لار ښیي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا درته سمه لار ښیي. دا قرآن لا واخله بس دا صراط مستقیم دی. خو د شیطان قسم خوړلې لا خودن لهم صراطك المستقیم. تا په سمه لار کې بوته ځکینم د قرآن لار کې شیطان ناست دی. نو اوس به د شیطان څه کوو په الله سبا پناه نیسو. الله دا ستا د در کې ناست دی سپی دی تیرا نه کورې کا. یو بزرګ مرید ته نصیحت کو وای ته چې مالک دغه سپی د پسې د شپونکي را خوشي شي ته به څه کوې په کاڼو به ولم وای چې کاڼې څه خلاص شي وای نور به رالمه د خدای قمقله زه آسان کار نه ښیم. د مالک ته ووایه چې دا سپی کورې کا نو مالک به د نه کوري کي. چې مالک ورته کوري وي بیا د پسې نه راځي. الله ته سوال وکړه چې الله دا شیطان سپی دی د تا ته در روان یم ستا کتاب مې راخیستی ما ورته نه پرېږدي الله تیرا نه کورې کا. نو چې الله ته کوري ووایي بیا په موږ پسې نه راځي. شاه عبدالعزیز صاحب او کبیر لیکلي چې الله د انسان ته وایي یا انسانه دا ستا زړه زما باغ دی ستا زړه زما باغ دی او زما جنت ستا باغ دی. جنت مې تاله جوړ کړی دی ما خو دې ستا دشمن ویستلو شیطان مې دې ذلیله ویستلو ته دې زړه نه زما دشمن وباسه. نو انسان وایي الله ستا خو طاقت شته دی ته ویستلی شي زه خو کمزور یم زه نشم ویستلی زه له زړه نه شیطان نشم ویستلی. الله وایي ما ته سوال وکړه زه به ستا را زړه صفا کړم. دا زړه صفایي ده دا زړه رنګ کېږي د دې سره رګمان د الله ذکر دی. مولانا اشرف علي صاحب وایي چې څوک دا وایي چې د شیطان وسوسې ختم شي. زړه مثال د ګیلاس دی ګیلاس چې د هوا نه خالی کې نه خالی کېږي خلا محاله ده د اوبو نه ډک کا او هوا به دې خپله وځي. دا زړه د الله د ذکر نه ډک کا شیطان به خپله تښتي. الله د ذکر نه شیطان تښتي. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذله وكذلك يفعلون. شیطان غل کې در پسې راشي الله ته بچغه مالک چغه وای خلکو غل به تختی الله ته چغه واله شیطان واورېدو چې د الله ته چغه واله د الله نه به یریږم به تختی. دا له شیطان له تختولو طریقه خوله. قرآن په اخر کې ناس راغی. دا یو خبره تر کوم بس کوم ناس انسان ته وای الله په انسی شیطان باندې قرآن ختم کو. په انسی شیطان دا ډیر ناکاره دی. دا قرآن کې الله نمبر 1 ذکر کړي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هر پیغمبر له دشمنان ګرځولي یو انسی شیطانان دي یو جنی شیطانان دي. انسی الله نمبر 1 کړو او جنی څه کړو نمبر 2 کړو. دا د جنی شیطانان ډیر ناکاره دي. هغه په اعوذ بالله تختی جنی شیطان اعوذ بالله وای تختی او انسی شیطان کې لراچی اعوذ بالله مو وایا بسم الله مو وایا
او قرآن شروع کړه د الحمد لله والناس ته ورسوه او ته خدای او د قرآن ته وګوره ها شیطان ما نزا بیم نه ځي ښه نه خدای مني او نه قرآن مني نه د الله د نوم نه یریږي دا ډېر ناکاره دی. مالک بن دینار رحمه الله وایي زه د جیني شیطان نه یریږم اعوذ بالله به وایم رانه تښتي به زه د انسي شیطان نه یریږم دا نه په اعوذ بالله تښتي او نه په بسم الله تښتي. امام غزالی صاحب لیکلي چې دا انسي داسې شیطانان دي چې جیني شیطانانو له چوټي ورکړي. جیني شیطان ته وایي ته کور کېنه تا نه ما ښه چلونه یاد کړي. جیني شیطان د یو د آدم علیه السلام د حوا بیبي نه جامې ایستلې وې او د انسي شیطانانو د ټولو انسانانو نه ویستلې. ټول انسانان یې لغل کړه کنه جامې ته ویستلې او د پښتنو نه ویستلې. پښتانه په پرده کې دومره کلکو او د شیطانانو ته نه جامې ویستلې. دا ډېر ناکاره شیطانان دي او کو نه پېژنې د یهود او نصارا دي. ښه انسي شیطانان څوک دي؟ یهود او نصارا دي. دا انسي شیطانان دي. نو دې نه د الله مونږ وساتي. دې کسان را لېږي زمونږ نه حیا پورته کوي زمونږ نه جامې وباسي مونږ بې عزته کوي زمونږ عزت او حیا زمونږ نه پورته کوي. الله دې د دې نه بچ کړي. دا ډېر ناکاره شیطانان دي. دا نه په اعوذ بالله تښتي او نه په بسم الله تښتي. یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما. د آدم علیه السلام اولاده شیطانان فتنه کې ونه غورځوي. تاسو نه یو نیکې په فتنه کې غورځولی د هغې نه جامې ایستلې وې تا نه جامې ونه باسي. هغې د جنت نه ایستلي وو تا د جنت نه منع نه کېږي. الله انسان ته ویلي ای انسانه شیطان دی ګوره جنت نه منع نه کېږي. تا نه یو نیکې ایستلي جنت نه تا د جنت نه منع نه کېږي او دغه رنګې ستا د نیو د نیکه نه جامې ایستلي ستا نه جامې ونه باسي. نو دا کوشش به کوو چې شیطانان نه جامې ونه باسي. ښه دا محنت به کوو. زنانه به هم دا محنت کوي سړي به هم دا محنت کوي چې دا پرده عامه شي. څه عامه شي؟ پرده عامه شي. دی به په فیسبوک باندې وایي که نه زنانه دې جامې وباسي ته ورته مه ګوره ته ورته مه ګوره. الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. آیات په قرآن کې نه وي. الله پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو ته ووایه خپلو لوریانو ته ووایه د امت بیبیانو ته ووایه چې په ځان غټې غټې څادرې راواچوئ یو سترګه بیا ښکاري چې بارځي نور بدن بې پټي. نو دا د الله حکم دی چې الله یې پرده په ځان راواچوئ. عورت د عار نه دی. زنانه ته عورت ویلی شي چې زنانه پرده نه کوي دا شرم دی. او دې ته سوء وایي. سوء خفه کېدو ته وایي. سړي بدن ښکاره چې خفه کېږي پې زنانه چې اصلي زنانه یې خفه کېږي او دا ناکاره زنانه چې د هغې دا محنت دی دا محنت دی. او دا ګورئ د دې غټو خلکو په نګرانۍ کې کېږي. که مونږ اسلام آباد ته لاړو قرآن هم ورسره واخیسته او یو چوک کې کېناستو د والو ځای به هم نه معلوم دونه بیا والي بیا به ډوډۍ نشو خوړلی او بیا به هم جیل هم نه معلوم چې کوم جیل ته معلومېږي چې کوم جیل ته یې بولي او دغه مکارو زنانو سره پولیس روانې دي. دا د یو دوه لوړي وایي چې دی بیا راوځي یو دوه لوړي دی وایي چې دی بیا راوځي. دا باقاعده د دې غټو خلکو په نګرانۍ کې دا کېږي. دا شیطانان دي. هغه د پاکستان د بې حیایي مرکز جوړوي د بې حیایي مرکز جوړوي. نو الله دې د دې انسي شیطانانو نه بچ کړي. الله دې زموږ حیا بچ کړي. الله دې زموږ د زنانو حیا بچ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.